او د سارې اختر مونځ ته مونږ جوړ شوي نه یو. خلک عیدګاه ته تلل او مونږ خپل بچي سر ته ولاړو. هغه سر یې ولا ټول انته چې دا دماغ یې لاندې په ځمکه پراته وو. چې زه راغلم مجید زما بچي دلته مړ پروت و او په دې سر لګېدلی دا مازغه په دې ځای پراته وو دلته دې سر سره او دغه شان چل یې کړی او داسې تاب یې کړو په خوب لیدلی دغه دی د خپې وینه ده په دې خپه هم لګېدلې په دې پتونه هغلته بیا په دې سپینه باندې په دې ځای لګېدلې دغه ځای ښکلي خلک وو د هر چا غم ښادي منډه ټړله دوی چا سره شور پکړ چېرته نه دی راغلی ډېر نرم خلک زمیندار او بس مخه کپړې ورته په بړې واغوستې مونږ لکه بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو قربا نواز منګل یم. دا مهال زه د چارسدي د تانه سډیرو په یو علاقه کې موجود یم چې دلته 13 ورځ د اختر په شپې چې خلک د اختر لوی اختر دی نن دویمه ورځ دا خلک مانځي د خوشحالۍ سره او بیا د سنت هم دي چېرې د خوشحالۍ سره ومانځلی شي. خو د بده مرغه یو ډېره زیاته افسوسناکه او دردونکې پیښه په هغه وخت کې مخې ته راله چې یو ډېر زیات ځوان زلمی کموم راله چې کوم دی د هغې مرګ مخې ته رالو. شپه هم د اختر شپه وه او دا علاقه هم پرې ډېره زیاته ودردېده، خلک هم پرې ډېر زیات خفه دي او دا واقع چې کوم د هر سړی پرې ډېر زیات دردمن شو. چېرې یو کس دی، یو تن دی، یو ځوان دی، هلته دغه شان د ټلیفون کېږي چې بیا بار وځي او هغه باندې بیا ناترسه چې کوم دی څه د نامعلوم تنان دي یا چې هر څوک دي دغه به بیا د پولیس چې کله تفتیش وکړي یا کسان ګیر کوي نه به پته لګي چې دا کسان څوک وو، خو بیا ډزې کوي او د هغې لږه بله دغه کس مرګ مخې ته راځي. او دا ټایم کې ما سره دا ټول ورسا موجود دي، تاسو کتی شئ او ډېره زیاته دردمنه او غمجنه پیښه ده. ړومبی کاکاجي ته الله د زړه صبر درکړي. د دې زوی د نامه څه وه، عمر یې څومره و، دا واقع څنګه کاکا جانه مخې ته راله؟ علي رحمان نوم یې دی، عمر به تقریبا 26-27 سال دي. کاکا جانه په دې ټایم کې دله څه ټلیفون رالو، اختر شپه وه، وخت څه وخت و، ویم دا واقع راته لږه که بیان کې ته پخپله ته موجود وي په هغه ټایم؟ داسې تقریبا په کم 9 بجې وي او دی د کور نه بار ووته. د دغې نه پس بیا دې کور ته واپس نه دی راغلی. موبایل به ورته موږ میلاوه، موبایل یې نه میلاوېده، موبایل یې ترې اخیستي، هغه سره خپل کنه چې څه ورڅه یې ترې اخیستي دي، پیسې میسې، موبایل یې ورسره، تمانچه وه هغه هم ترې اخیستې دي، غوړ ټکور یې هم ورسره کړي دي. په هغوی څه ته دې پرېښې نه دي، هغوی ګڼو دی یو کس و. نو دی بیا سهار چې موږ ته دا لاس میلاو شوی دی، موږ ته نوره پته نه لګېدله او په دې پټي کې پروت و، ویشتی و. تاسو څه پته نه و چې دا چېرته لاړو؟ ده پسې ټلیفون وشو؟ او ټلیفونونه ورته 2-3 ټلیفونونه ورته شي او دی ورغلی دی خواته. دا چې بیا تاسو وکتو څو ډزې پې کړې وې کاکا صاحب، یا پته ولګېده یا تفتیش نه؟ په تفتیش کو چې دغه شو، په سر هم 2 ډزه لګېدلې، په دې یو خپه هم لګېدلې، په بل هم لګېدلې، په دې زړه هم لګېدلې او اوس دا پته نه کړي 15 ډزه دي، 6 ډزه دي، داسې لګېدلې دي. پولیس څه وایي؟ پولیس دله راغلي وو موقع؟ پولیس او راغلي وو، هغه راغلي، هغوی راپورټ لیکلی دی. کاکا جانه تاسو چا سره څه داسې بدي یا دشمني؟ زمونږ هېڅ چا سره هم څه نه دښمني شته، نه پوله پټۍ شته، نه هم چا سره څه مخکې نه وروسته چا سره هم هېڅ زړه بداوالي نشته. دا یو زوی مې دی دغه سیګانو کار کوي، شاګردي کوي او زه په دې ګاډۍ چلوم، مزدوري کوم. بل زوی مې لوډر چلوي، دا یو د شټرنګ کار کوي، ده به ټیلري کوله. دا ټول غنمان یې ما سره د ورور سره لګیا و، لونې ورسره کړي دي، هر څه ورسره مبال کړي دي، خپله حلاله مزدوري کوي، هېڅ چا سره هم د الف نه بیم نه دي کړی چې همداسې غوا هم نه ده پاڅولې. عمر یې څومره و؟ عمره تقریبا 26 سال داسې خو شو. واده وغیره کېدل؟ هېڅ هم نه جي. دې ټایم کې تاسو دا کتی چې ما سره دا رور هم موجود دی، دا نور هم مشران موجود دي. کاکا یو ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راغلې دا چې کوم هلک و دا ستاسو کېدو سه او د واقعي نه تاسو څنګه خبر شوی؟ دا خو موږ سره ماشومان رالوي شوي، د پلار زما همزولی دی او ډېر ښکلی وخت موږ دلته تېر کړی دی. خدای شته دی چې دوی زموږ خدمتونه موږ د دوی او په دې علاقه کې دوی دومره ښکلي خلک وو، د هر چا غم ښادي منډه ټړله، دوی چا سره شور پکړ چېرته نه دی راغلی، ډېر نرم خلک
زمیندار او بس مزدورکار خلک وو او موږ پرې دومره زیات خفه یو چې په خدای یقین کې بېګا ما د غمه خوب نه دی کړی چې خدای پاکه دا دې زموږ ورور ته څه پېښه وشوله. نو دغه خبره ده چې دوی موږ سره ماشومان د دوی څه کوي چې دوی نیکان او پلاران موږ سره په دې کلي کې موږ ورسره واړه رالوی شوي وو. ډېر پرامن او خوشحاله دغه خلک دي، بې دغه خلک دي، بې ازاره خلک دي، چا سره لانجه کوم د دښمنۍ نه وي او دا پکې راغله. ګرانو ګدونو دا ټایم کې ما سره دارور هم موجود دی. دا راته چې دارور کم تاسو نه مشر و؟ دا زمانه یو کال مشر وي. تا سره په دې ټایم کې څه خبرې شوي اخره وخت سره څه خبرې وغیره شوي وي د خپل ورور سره؟ یاره ما ورسره رابطه کوله او نمبر یې بند وي، لکه زما ورسره هېڅ قسمه سره رابطه نه وه شوې. څه ټایم چې ستاسو رابطه نه کېده تاسو خو به په دې کلي کې ګرځېدلي مو یو طرف ته؟ هو لکه د اختر شپه وه، دلته کې ډزې کېږي، لکه داسې شپه نه راغلی چې نه کېږي. او موږ وایي زه د اختر شپه چا به د خوشحالۍ د وجې کړي هوایي ډزې وي؟ هوایي ډزې وي، هر څه کېږي که نه، هر ماښام کېږي هوایي ډزې کېږي. نو موږ ویل خو هوایي ډزې دي، لکه ډزې هر سړي اورېدلې دي، خو لکه موږ وایو خو هوایي ډزې دي. دلته څه داسې کیمرې وغیره خو په دې کلي کې نشته چې هغه لګېدلي یا هغې نه داسې څه پته لګېدلي؟ یاره کیمرې داسې خاص نه وي لګېدلې، پته یې نه لګي د هغه. تاسو چېرته دا کم اف آی آر شوی دی دا د نامعلومه خلکو خلاف هم کړی دی؟ دا موږ نامعلومه کړی، ځکه د نامعلوم هم ځکه کړی چې زموږ چا سره دښمني نشته دی، پوله پټیم چا سره شریک نشته دی، نو موږ څه له پچاک باندې چې بې سکو تږدو، نامعلوم هم ځکه کړی دی. کور کې مورکې هم ژوندی ده ستاسو؟ مورکې هم جمع دی د الحمدلله. ای څه حال دی هغه به هم ډېر بد حالي. بس د هغې مثال لکه د لیوانو دی په دې ټایم کې، یوه چغه ده او یو چغه ده زما زوی زما زوی. کاکا دا چې کم نمبر نه وله رنګ راغلی نو دا څه تا څوک وتو چې دا څوک و؟ نو جی موږ ته پته نه لګي دا نمبر موبایل یې تېوړی دی که نه پولیس وړی هماغه کسان وو؟ کسان وړي هر څه یې تېوړي. کاکا حکومت لا سویل غواړي یا پولیس لا یا ډي پي او چارسده محمد وقاص خان صاحب نه یا ار پي او نه څه ګزارش څه غوښتنه کوي؟ نو بس جی موږ خو دا غوښتنه کوو چې زموږ ته پوسټ شي چې د دې موږ ته څه حل راوځي. موږ خپل دښمن نه پېژنو چې موږ ته خو دا پته ولګي سبا دپاره چې موږ دا دښمن څوک دی دا کار موږ سره چا کړی. نو موږ دا لازمي ده چې پولیس والا دا را پیدا کړي. مخه کپړې ورته په بڼې واغوستې. موږ لکه ډي پي او صاحب نه پر زور دا مطالبه ده چې دغه کسان چا چې دا ویشتی دی یا چې دا مسله یې جوړه کړې ده چې دغه د زر تر زره چې کوم دی ګرفتار کړی شي. او لکه دا ډومبی ځل زموږ په دې لنډ علاقه کې شوی، مخکې دا ډومبي ځل چې کوم دی نو شوی دی. زموږ بچیو موږ پرې خپله چې کوم دی ډېر دردېدلي وو او زموږ زړه ته چې کوم دی نو سکون نه دی راغلی، ځکه چې د اختر شپه وه دا ټوله زموږ په غم باندې تېره شوې ده. او د سهار اختر لمونځ ته موږ جوړ شوي نه یو، خلک عیدګاه ته تلل او موږ خپل بچي سر ته ولاړو، هغه سر یې وله ټول هلته چې دا دماغ یې لاندې په ځمکه پراته وو. داسې بې دردۍ سره دومره ظلم خو موږ نه چا سره کړی دی، خدای پاک دې دومره وس موږ نه راکوي چې یاره موږ دومره ظلم چا سره وکړو. خو چې دا موږ سره ولې وشو، دا ولې د الله پاک موږ چې کوم دی دومره په غټ امتحان کې واچولو. موږ خو د دې چا سره ظلم نه کړی، نو زمونږ د دې ظلم تپوس دې الله وکړي. او زمونږ د ډي پي او صاحب نه پر زور مطالبه ده چې هغه دې زر تر زر چې کوم دی زمونږ سډېرو علاقې سوچو دی هغه چې هغې ته ووایي چې یاره زر تر زر دی زمونږ د دې کیس چې کوم دی نو حل روباسي. چې دا چا کړی دی هغې نمبر یې والا موږ ورکړي دي، اف آی آر موږ کړی دی چې د دې چې کوم دی زر تر زره موږ ته ریزلټ راوځي. ګرانو کتونکو دا ټایم زه اوس په هغه سپاړ باندې موجود یم کوم ځای کې چې دغه د بده پیښه مخې ته راغلې وه. دلته چې کوم ځایي کوم پولیس سټیشن دی د ای سی چو صاحب سره ما خبرې وشوې. د ای سی چو دا وینا ده چې په دې کې موږ تفتیش هم شروع دی، دا چې کم نمبر نه کال شوی دی دا موږ د سی ډي آر په مدد سره پې کار کوو او په ړومبني چې کومه شیبې دي موږ پې کار روان کړی دی. زر تر زره به د پولیس دا وینا ده چې موږ ملزمانو پورې ورسېدو. خو دا هغه سپاټ دی کاکا لږ دا راته ووایي چې دا څه ځای دی؟ دې ته غونډه کرکنه وایي د شیرجان حاجي صاحب پټی دی جي او دا شال پروت دی. چې رالې څه دي ولیدو دلته؟ زه جي د هغه ځای نه چې ما وکتل هغې کې نه هغه ځای نه راواوړېدم لږه او دلته رالم د لږ رامخکې شوم ما ته دلته ما یې کړو چې په ځان څادر اچولې اوږدې دي. چې زه رالم جي زما بچي او دلته مړ پروت و او په دې سر لګېدلی دا مازغه یې په دې ځای پراته وو دلته دې سر سره او دغه شان چل یې کړی او داسې تا به یې په خوب لیدلی.
دغه د خپې وینه ده په دې خپه هم لګېدلې په دې پتونه هغلته بیا په دې سپینه باندې په دې ځای لګېدلې دغه ځای او دلته پراته وو یو کالتوس دغلته پروت و تش توقع یو دې ځای کې و یو هغه بوټو سره و او نور بیا پته نه کړي چې هر ځای کې نور ما نه دي کتلي خو کسان ورسره ګڼ ځکه و چې دلته دې ځای کې دا دغه کړي خو په زور یې هر څه اخیستي دي پر زور مرزور یې ورسره کړي دي خو دې یوازې او دوی پته نه کړي 3 کسانو 4 5 خو ګڼ کسانو ګرانو کتونکو د پولیس دا وینا ده د سړیرو پولیس موږ به هر یو شی ته اخیستي دي موږ به پیسې هم کوشش ته اخیستي دي هر یو شی ته اخیستي دي او بس بیا په دې ځای پروت و دا چې ما ته سار دا لاش میلاو شوي په دې ټولو پټو کې زه ټوله شپه بل پروت ځای مې و. ګرځي ټوله شپه دلته پروت او د ماسخوتن دلته به دونه څوک خلک نه تېرېدو بیا لیدل نه که یاره نه چې په دې پارټۍ هم دغلته خلک ناست وو خو چا څه پروا نه ده کړې دلته مو په دې او تیاره وه او ماسخوتن تقریبا څه په کم 9 بجې د پولیس دا وینا ده موږ به پولیس سره خبر هم کړی خو چونکې اختر شپې ورځې دي هغې هم خپل اختر منځي نو د پولیس دا وینا ده چې یاره موږ دې کې کار شروع کړی دی او زر تر زره به ملزمانو پورې ورسو کله چې پولیس دا کیس ټریس کړي بیا به موږ کوشش کوو چې په دې کې موږ بله خپرونه ریکارډ کړو